أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 مطالعہ مشکو. یقیناً چې دا آیات دی قرآن په باره کې ده، خدا دواړه آیتونه د قرآن د اهمیت او د هغه د فضیلت یو بهترینه ترجمانی ده، او انسان ته در اصل شي چې د قرآن تاسو د پر څومره اهمیت د پکار ده او دا د تاسو څومره ضرورت ده، دا د تاسو ضرورت ده. فرمایي چې یا ایها الناس، اے خلقو، قد جاءتکم، یقینا تاسو ته رسیدلې ده، تاسو ته راغلې ده څه شی؟ موعظه یې نصیحت ده، من ربکم، د تاسو رب طرفنا. ټولو نه اول خدا موږ ته پکار ده چې دلته د رب لفظ ده، دلته د الله لفظ نه ده، دلته د رب لفظ ده. او رب هغه چاته یایي چې چا تخلیق کړی وي، او چا چې تخلیق کړی ده نو هغه د هغې خپل تخلیق چې کوم کړی ده د هغه هر پرزې نه هغه خبر وي. لکه انجن چې چا جوړ کړی ده نو د انجن ایجاد او موجد چې کوم ایجاد کوونکی ده هغه د هغه نټ بولټ نه، هغه د هغه ضروریاتو نه چې د انجن ته څه ضروریات دي، هغه د انجن استعمال نه، هغه د انجن بیماری نه چې هغه کې څه خرابي رسي، هغه به ټیکېږي څرنګې، نو دا تمامو شیانو نه هغه خبر وي. دغسې رب چې دا هغه هر شي خالق ده او هغه خپل تمام تخلیقاتو نه هغه خبر ده چې هغه تخلیق چې کوم شی کړی ده د هغه ضروریات څه دي او هغه ته کم شی اهم ده او کم شی غیر اهم ده، او یا ده کې به بیماري څه رسي. دې وجې نه الله تعالی فرمایي دلته چې ای خلکو، تاسو ته د تاسو رب طرف نه نصیحت راغلی ده. اوس نصیحت څه شی ده؟ نصیحت قرآن ده. تاسو ته نصیحت راغلی ده تاسو رب طرف نه، یعنی رب چې کومه ذمه داري وه هغه یې پوره کړې ده. او بیا د هغه نصیحت تشریح کیږي چې نصیحت څه شی ده. وشفاء لما فی الصدور، او دا شفا ده د تاسو هغو تمامو امراضو چې کوم زړونو کې وي، هغو تمامو امراضو چې کوم زړونو کې وي. او د زړونو زړه چې د پوزیشن لغونې غور چې وکړي، هر انسان چې خپل ځان ته وګوري، دا چې سهار نه وخت مشامه پر کوم حرکت کوي، کمې خبرې کوي، څه اوري، څه کتي ګوري، څه کوي اکټیویټي، د دې تمام تعلق د زړه سره ده. کم شی چې د زړه قبول کی او د دماغ، یعنی چونکې زړه چې دا تمام سنټر ده د انسان مشینری سنټر چې دا زړه ده، دل ده. دغه زړه چې کم شای کنټرول کوي، یعنی زړه کې چې کم خواهش پیدا شي، زړه کې چې کم سوچ پیدا شي، زړه کې چې کم چاہت پیدا شي، هغې په مطابق انسان عمل کوي، هغې په مطابق انسان خبره کوي، هغې په مطابق انسان قدم ایښتی. نو دلته الله څه یایي چې دا نصیحت د تاسو د زړونو دپاره ده، د تاسو زړونو څه شي؟ شفا وي د مرض علاج ته یایي، یعنی مرض نه چې تا ته آرام میلاو شي، نو خدای موږ شفا یایو چې الله تا ته د مرض نه الله شفا درکړي. نو دلته الله شفا لفظ استعمال کړی چې دا د تاسو د شفا ده د هغو بیماریو چې کوم زړونو کې پیدا کیږي. اوس دلته الله تعالی
درې ټکي ډېر ترتیب سره کړي دي. یو شفا موضع یعنی یو موضع یعنی نصیحت، بیا ورپسې مخکې چې کوم لفظ هغه هدایت رسي الی و هدن و رحمه، دا هدایت هم دا رحمت هم دا هدایت یې رهنمایي ته رحمت دا خو للمؤمنین چا دپاره مؤمنین دپاره. اوس دې باندې لږ غوندې غور پکار ده چې دې ترتیب څرنګې مزیدار ده او څرنګې بهترین ده. شفا پیدا شای چې دا مرض ده نو الله تعالی یې چې د زړونو مرض ده، د زړونو باره کې سوره بقره کې موږ یو آیات باندې تیر شوي وو چې هغلته الله تعالی د منکرینو تذکره کیږي چې یاره دو باندې چې دومره مهربانۍ ما وکې، یعنی حق خدا و چې دی زړونه رجوع شوي وای مګر څه وشو ثم قست قلوبکم ابن اسرائیلو تذکره کیږي هلته چې هغه د بعد هم د دی زړونه نور هم سخت شو. ثم قست قلوبکم دی زړونه چې دا نور هم سخت شو. نو اصل مسله زړه سره تعلق ته الله تعالی سخت زړه ذکر او دې باندې بیا چې تماکاشي قرآن د زړونو څخه تعریف کوي ځای په ځای چې زړونو مختلف تعریف ته که چې الله موقع راکړه هغې باندې به وجغېږو انشاءالله. نو زړه ډېر قسمونه دي. نو دلته الله تعالی قصد قلوبکم یې چې دلته سوره بقره کې او دلته د هغه قصد سختۍ علاج شي چې زما علاج هم در واستولو. زړه خو سختېږي ویلي چې زړه د دنیا کې پاتې کېږي، لہذا د هغې علاج مو در واستولو. او زړه اصل شای ده، زړه نرم وي. هغه یو غږ یې چې مرد نادان پر کلام نرم و نازک بې اثر، چې نادان چې وي که نه پوهېږي نه نو هغه باندې که ډېر هغه وکړي هغه باندې اثر نه کوي. او د دې زړونو لحاظه چې نرم زړه وي هغه قبلوي شی، خو چې سخت زړه وي هغه باندې پاسه خبره تېرېږي. دې مثال زه یو در کوم هغې باندې چې غور وکړې د ځمکه چې کله سخته وي که نه ځمکه سخته وي دې باندې چې ډېر باران هم وشي په اوبه په پاسه نه لاړې شي هغه اثر نه کوي. او کومه چې نرمه ځمکه کسان تیره کړي وي هغې باندې چې لږ غونې باران وشي او هغې کې هغه اوبه لاندې لاړه شي بیا د هغې نتیجه سره وځي چې بیا هغه فصل صحیح راوباسي، هغه فصل صحیح راوباسي اور هغې نتیجه به بهتره شي. ویلې چې فصل راوباسي هغې خو نرمه وي، هغه چې ده چې باران چې ده هغه جذب کي او د هغې په نتیجې کې چې هغه کوم فصل راوباسي نو هغه بهتر وي. یو بل مثال، انسان معده کله خرابه شي دا انسان که ډېر هم بهترین خوراک کوي ده باندې هېڅ اثر نه کوي، نه د ده بدني لحاظ سره او نه د صحت لحاظ سره هغه خوراک دته هېڅ اثر نه کوي. ویلې چې معده خرابه وي اوس پکار څه ده چې ټولو نه اول ځمکه نرمه شي، پکار څه ده چې ټولو نه اول معدې علاج وشي او هغې علاج په بنیاد باندې بیا معده اثر کوي که لږ غوندې معمولي غوندې خوراک وی راچای هم هغه هضم کوي او بدن چلان شروع کي روان کي. دغسې د زړه علاج چې ده هغه موضع نصیحت سره ده، نصیحت سره خو چې ښه نصیحت وي. اوس بهترین نصیحت په دې دنیا کې څه څه ده؟ قرآن ده. قرآن نه بهترین نصیحت بل نشته ده. ته ګرځه که نه ډېرې خبرې کوه ډېرې کهانۍ تېروه، قرآن هغه شی ده چې هغه زړه نرم کوي. صرف د ده خوشحالني یعنی ششته آواز باره کې نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ششته آواز قرآن چې وي که نه دا زړه نرم کوي. ششته آواز والا قاري حالانکه نه به پوهېږي خو بیا د تا زړه نرم کوي. او بیا چې دا ته پړون سمجھ کې راولې نو سمجھ کې خو بیا دا اعلی د قرآن به معاشرې بدلې کړي، د انسانان بدل کړي دي، د غلونه یعنی چور ډاکو هغو نه یو امانتدار خلق پیدا کړي. دا د قرآن هغه خلق بدل کړي دي چې کم خلکو بدکاره وو مګر هغه به داسې وو چې هغه د نورو د عزت حافظ کونے والا حفاظت کونے والا جوړ شو. نو دا قرآن کې نو بهترین نصیحت څه شی ده؟ دغه قرآن ده. اوس د زړه کې بیماری څه شی وي؟ هلکه غوندې ډېرې بیماری دي خو زه هلکه غوندې یو سره پیله شی تکبر وي، غرور وي، حسد وي، بغض وي، دا تمام شیونه چې دي که نه لالچ وي،
دا په د زړه کې وي حب دنیا. او حب دنیا کې صرف د دنیا څخه محبت ده، دولت، ښځه، اولاد، جائیداد، بینک بیلنس. او د دې بهترینه تشریح الله تعالی قرآن کې د دې ذکر کړی. سوره العمران آیت نمبر 14 کې الله تعالی فرمایي زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. الله تعالی سي خلقو ته ششته شوي دي څه شی؟ حب شهوات. یعنی حب شهوات، حب شهوات څه ده؟ حب دنیا. دغه زړه کې چې کوم خواهشات دي دا ورته ششته او په هغو کې څه شی الله یو چې ښځې، من النساء والبنین، اولاد، قناطیر المقنطره، ډیر سارا سونا، مسوا، من الذهب والفضه، د چونې چاندي ډیر سر، او بیا مخکې وی والخیل المسومه، نشان زده ګوړې. نشان زده مطلب مسومه مطلب دا ده چې سلو اسپ کې و اسپ چې څرګنده وپېژني لرې نه چاره دا پکې خاص ده. نو دې مطلب دا شو چې هغه مسومه ده، دا خاصه. نو خاص ګوړې د عربو دا شوق و، دغه شیانو کې د عربو شوق و. لہذا الله غد والانعام والحرث، جانور دا مختلف بیڑ، بکری، غوا او غوانې او دا حرث کیتی باڑی اور سشتا بغونه، دا د انسان خواهشات دي. لیکن الله تعالی غي مقابله کې څه شي یی چې تا ته نور شي نه کړي، دا خو د تا د ضرورت دي، دا زما در کړي دي او استاد دنیا کې او پکارم دي، تا ضرورت نه، ای پابندي په نشتا دایره دي نه، لیکن دا د تا ضرورت دي. تا اصل څه دا ټارګټ څه دا تا د آخرت، د الله رضا او د جنت حصول الله دې مشتلو ته راکړي ملاو کی. لہذا دا حب دنیا دا او دغه حب دنیا توڑ دے پر اللہ تعالیٰ چاہیے و شفاء لما فی الصدور. دا تا زرونو کې هغه خواهشات چې دي که نه دا تا ځمکه نرموي، دا د تا معده ټیکوي، دا تا ته شفا درکوي دغه بیمارۍ یستنې دپاره. او دا بیمارۍ چې کله وځي بیا انسان خالص شي، دا تمام شیونه استعمالوي، دا ښځې هم وي، دا اولاد هم وي، د دنیا هم وي، د دولت هم وي، مګر هغې باوجود د ټولو نه اول محبت څه شي ده؟ حب الله، الله سره محبت. والذین آمنوا اشد حب لله، چې ایمان والا ټولو نه بڑکر چا سره مینه کوي؟ الله سره. او دی هغه مقصد دا ده چې دغه محبت پکار دي، خو کله چې د الله محبت مقابله کې راغو د الله په محبت د تمام محبتونه بیا دا قربانۍ ته تیار وي. دا هغه ټکی ده چې بدل ته کې ده. بیا کله چې داسې وشي وهدن، نو هغه ته هدایت ده، څه شی ده؟ رهنمایي ده. دغه رهنمایي چې بیا دا نیکې لار او صحیح دی، الله د رضا په لارې روان وي، ورحمه او دا رحمت للمؤمنین، مؤمنین دپاره. اوس مخکې آیات چې دا هغه د حصہ ده، دی وجې نه زه زر درته هلکه کوم. فرمایي فل بذالک، بس تاسو ته پکار دا ده قل وی نبی صلی الله علیه وسلم بفضل الله، دا خو د الله فضل ده په تاسو باندې، و برحمتي، و خپل رحمت تاسو باندې کړی ده، فبذالک فلیفرحوا، خوشی خو ډېرې دي. قرآن کې یو ځای کې الله تعالی یایي چې ان الله لا يحب الفرحین، الله چې کم داسې انا کې وي که نه خپلې په دنیا په مستۍ کې کمې خوښۍ کې الله یایي چې زه هغه نه خوښوم، هغه ځکه دا ذکر ده. مګر دلته یایي چې تاسو خوښي مناو کوئ، خو د دې په بنیاد یې مناو کوئ، تاسو د قرآن د دغه رحمت په بنیاد منع کوئ، د قرآن دغه رهنمایي په بنیاد تاسو خوښي مناو کوئ. تاسو که خوښي کوئ، تاسو که فخر کوئ، که تاسو غرور کوئ، که تاسو تکبر کوئ، د دغه قرآن په بنیاد یې وکئ چې دا قرآن تاسو سره ده. او د قرآن فخر بیا داسې نه ده، بیا په قرآن سمجھ کوئ، د قرآن والا زندگی، د قرآن والا نظام، د قرآن والا طور طریقې. لہذا په دو تاسو خوشحالي وکئ. تاسو ته پکار ده چې تاسو په دې خوشحالي کوئ چې که ته خوښي مناو کوئ، تا فرح یایي خوښۍ ته، خو هغې خوښۍ ته چې کې اوچل کود وي، اوچل کود هغې خوشحالۍ ته فرح یایي. لہذا لایي چې تاسو که کوئ په دې وکئ، فبذلک فلیفرحوا، په دې باندې تاسو خوشحالي کوئ. وهو خیر مما یجمعون، بیا الله یایي چې دا هغه شی ده چې تاسو د دنیا کې څه شی چې جمع کوئ که نه، ښځې، اولاد، خاندان، جایداد، دومره خوشحالي د ذکر چې ما وکړو دا ټولو په مقابله کې دا ټولو نه بهتر ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.